بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته چې په دې سکرین باندې راکوم فوټو ښکاري د علاقې درنو پښتنو مشرانو سپینګیرو سپینروبو نن په بابوزو کاټلنګ کې یو ډېره درنه دښمني چې ده هغه ختم کړې ده. تاسو ته په دې سکرین باندې فوټو ښکاري د روغې دا مناظر هم تاسو ته ښکاري د دوو فریقینو په منځ کې د روغې دا ټول مناظر تاسو ته ښکاري د اشتیاق دی او د اقبال حسین ناظم دی درمیان چې په منځ کې چې کومه شخړه را روانه وه هغه د تحصیلي کاټلنګ د نامتو مشرانو د لاسه نن دغه روغه وشوله. په دې حواله باندې د جرګې مشرانو او د علاقې معززینو زموږ سره څه خبرې تېرې کړي دي. راځئ چې دغه د مشرانو دغه خوږې خبرې دا ګټورې خبرې موږ واورو. زموږ سره اوسئ. مخکې به دلته کې اجره پاس خلک وو، اجرو کې به ناست وو، خپلو کشرانو ته به ترغیب ورکو، د نیکې لار به ورته ښودله. اوس هغه څیز بیټکونو ته لاړه، انفرادي طور ځوانان خپل محفلونه لګوي، د هغې نه دا مسایل هغه مخې ته راځي. اپا درگذر چې کم دی دا د پیغمبرانو شیوه ده. کله چې جنگ یهود وشو نو هندا او ویشیا کسانو چا چې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ کې لجه وکاغلی او هغې باندې چکونه لګولي خو د فتح مکه په موقع باندې چې کم دی پیغمبر علیه السلام هغه خلک هم چې کم دی معاف کړ. نو موږ مسلمانان یو، موږ به چې کم دی په هغه لار باندې ځو چې کومه لار موږ ته الله او د هغه د رسول چې کم دی ښودلي. الله تعالی دې مشرانو له چې کم دی دې اجر ورکړي. څنګه چې موږ ویل چې انسان چې کم دی الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، نو زه افسوس کوم چې د 15 روپو په ګولۍ باندې چې کم دی یو اشرف المخلوقات لکه زه یو بچی یم د یو پلار زوی ما په ما باندې چې کم دی پلار څونه چې کم دی محنت کړی دی. سبا زه په ګولۍ باندې مرم، یا دی کې به ځوانان چې کم دی مړه شي، په هغې باندې به خپل خاندان چې کم دی تباه شوي. دواړو فریقینو ته ما ته پوره دی دغه پته نشته دښمنۍ کې څه پکې مړه دي څه پکې مړه دي. بهرحال مطلب مې دا دی اوسپنه چې کم دی د اوسپنې نه مې مطلب چې کم دی اصله ده دا چې کومو قومونو راغیستې په دې کې ګټه نشته. که چا در پسې راواغېسته هغه هم تباه شو تم تباه شوي، او که چا پسې در راواغېسته نو تم تباه شو هغه هم تباه شو. زما 40-43 سال عمر دی، په 43 سال کې ما داسې خاندان نه لیدی چې هغې چې کم دی په دښمنو کې ګټه کړې ده. نو الله یې چې کم دی فریقین الله د دې دغه ورکړي چې یو بلې چې کم دی معاف کو، او الله یې مشرانو هم چې دغه وکړي خدای پاک دې له چې کم دی اجر ورکړي. دغه ماتې ګوړې خبرې وي انشاءالله بیا موقع راځي په هغې به تقریرونه هم کوو، په ډیټیل کې به خبرې هم کوو. ستاسو ډېره مهرباني، جزاک الله. شروع کوم په نامه د خدای بخښونکی مهربانه دی. د دې ټول هاوس د دې ټولو دواړو فریقینو او د عنایت کاکا د اسرار بایي دې جرګه کې چې چا څه کردار ادا کړی د هغوی شکریه ادا کړو. او دا د خیر ښېګړې کارونه کول پکاري ځکه چې له دې سره معاشره کې روحانیت راځي او دغه ختمیږي. نو مونږه د دې ټولو جرګمارو شکریه ادا کوو، د فریقینو شکریه ادا کوو، او انشاءالله چې عنایت کاکا او اسرار بایي او ما خود لکه ټول حسین بایي دا ټول دوی دا عزم کړی دی چې د دې معاشرې نه به دا برایي ختموو او دا به په دوستو بدلو. نن ډېر ښکلې فضا ده په دې جومات کې، دنیایي خبرې خو مناسب نه دي خو بیا هم یو ماحول دی. نو مونږ د دې دواړو فریقینو شکریه ادا کوو او خدای دې له دوی په عمرونو کې برکت واچي چې لکه دوی ما بله ورځ د انات کاکا او د اسرار بایي نه چې بایي د شپې او د ورځې خونځان وقف کړی خو د دې دپاره وسایل د کوم ځای نه راځي. نو هغه راته ووي چې یاره په خدای یقین وکړه چې الله یې پوره کوي. لکه سهار ته پمپ ته ودرېږې دا دواړه کسان اسرار بایي انات کاکا مونږ هم ورسره چې څه دا ټوته پوته څه کار وي نو او سره مونږ هم کوو. خو نو د 6,000 تیل واچي او د دې قوم او د دې علاقې په خیر ښېګړه پسې خو دوی بغیر څه لالچه دا جرګې بغیر څه دغه نه دا جرګې چې کېږي نو هېڅ قسمه داسې څه مسئلې مسایل نشته. او الله دې د دوی په عمرونو کې برکت واچي، خدای پاک دې دوی سره د خیر معاملې وکړي، خدای دې
خیر ورکي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کومه مسله چې وشوه په دې کې زمونږ د دواړو طرفینو تاوانونه شوي، د ځوانانو تاوانونه شوي، زمونږ پکې ښه ځوانان وفات شوي. نو د پښتنو ته دا سوال کوو چې اوس ای د نن بیا روغه ده، نو چې 14 کاله مخکې مونږ دا روغه کړې وې نو څومره به پیدا وه. نو دا د پښتنو ته یو سوال کوو، یو منت کوو چې بهی دا مسلې ختم کړي، دا پښتوګانې جهالت یې ختم کړي او خپل په خپلو بچو په خپل په دې معاشره باندې یو رحم وکړي. جرګې خو ډېر ښه کردار وکړو، لکه عنایت خان شو، ګلپراز خان بابو شو، ډي آر سی چې کوم چیرمین دی شیرغني استاد صاحب شو، حاجي حسین غالي والا شو، داسې نور حسین حاجي صاحب شو، اسرار غالي والا شو. دی یاره تقریبا د 3-4 میاشتې زما په یقین دی به ځای آرام نه کړي، کراچۍ ته ځه، لاهور ته ځه، دلته راځه. نو الله دې ورله دې اجر ورکړي، زموږ په دغه کې ونشته خو ډېر خپل ښه کردار یې ادا کړی جي. السلام علیکم جی، زما اشتیاق نوم دی او زه فرست اف آل د جرګې مشرانو سپیشلی عنایت خان، اسرار صاحب، اسرار باچا، ګلپراز خان لالا، نور مشران ټول پکې راغلي چې چا خپل خپل رول ادا کړی، د هغې مشکور یم. اسلام هم موږ ته دا تربیت راکوي، ترغیب کوي چې روغه او روغ یو کې یو بل سره مسلې حل کړي. نو زه د دې مشرانو بیا د خپل د کلي د خلکو د ټولو کشرانو مشرانو مشکور یم چې دوی هر یو کس پکې خپل پازیټیو رول ادا کړ او نن دا یو روغه وشوه. الله دې دیر پا پایدار کړي او نور خلک دې هم فالو کړي، دا روغې خپل چې کوم مسلې دي دا دې حل کړي چې دا نورې زیاتېږي نه. مهرباني.